أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آیات کریمه کی الله رب عزت د صحابه کرامو ایمان دا معیار او بنیاد زما استاد ایمان د پاره ذکر کوي. فإن آمنو کچری ایمان راوړو دي بمثل ما آمنتم په مثل د ایمان ستاسي. علامه نصفی رحمه الله ذکر کوي آیات کریمه دا مشکلاتو نه دي. آیات کریمه باندې اعتراض دا راځي چې بمثل لفظ نه معلومی چې د الله رب عزت مثل شته، حالانکه الله رب عزت خود مثل نه منزه او پاک دی. هغه جواب ذکر کوي دی بمثلی کې دا با زائده ده او دا مثل دا صفت دی د مصدر محذوف په دپاره. نو اصل عبارت داسې دی فإن آمنو ایمانا مثل ما ایمانکم، کو چرته دی ایمان راوړو ایمان په شان د ایمان ستاسو باندې، نو فقد اهتدوا، نو دوی به په سمه لار روان شي. او یا د مثل لفظ چې دی دا زائد دی، اصل داسې دی فإن آمنو کو چری ایمان راوړو دی ما آمنتم پاس باندې چې ایمان راوړی دی تاسو، نو دا مثل لفظ دا زائد دی. به ضمیر کې درې اقوال دي. یو قول مفسرینو دی دا به کې ضمیر راجع دی الله ته، اندی ایمان راوړو په شان دا څه چې ایمان راوړی دی تاسو به په الله باندې. دویم قول مفسرین دی به کې ضمیر راجع دی محمد رسول الله ته، او دریم قول دی چې راجع به ضمیر قرآن کریم ته. فقد اهتدوا، نو تاسو به یقینا هدایت به موندلو. فإن تولوا او کچری وګرځید دی فإنما هم یقین دی فی شقاق په عناد کې دي. فسيكفيكهم الله، خامخا بچ بکی تعالی الله تعالی د دینا، وهو السمیع العلیم، او د الله تعالی اوریدونکی او پوهه ذات دی. صبغت الله، او قبول کړی دی مونږه دین د الله رب عزت. دلته صبغه مفسرین ذکر کوي لکه علامه مدارک رحمه الله لیکلي چې نصاراو به خپل بچي د پزدیړ رنګ کې به غوپه ورکړه او هغې به ویل او دا به یې پاکوالی ګڼو او طهارت به یې دا ګڼو، او چې کله به یې دا عمل وکړو زیړ رنګ کې به یې غوپه ورکړه، نو هغې به ویل الآن صار نصراني حقا، اوس دا صحیح نصراني وګرځېدو، اوس پوخ پې رنګې شو. نو الله مونږ ته الله مؤمنانو ته امر وکړو صبغت الله. نو دی یهودو نصاراو د دین ظاهري رنګ واغستو، حالانکه صبغه نه مراد دلته رنګ نه مراد دین دی. لکه څرنګه رنګ د پار اثر دای، نو دین اثر هم دای. صبغت الله، او مونږه قبول کړی دی رنګ د الله. ومن احسن، سو دی ډیر ښه من الله د الله نه صبغتن پرنګ کې. یا دې صبغه ته ویل شي دین ته رنګ ویل شوی دی مشاکلتن، نو هغې خپل دلته دین نه مراد د صبغې نه مراد دلته دین دی، او هغې ته ظاهرا رنګ واغستو. شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله فرمایي هغه معنی کوي چې مونږه قبول کړی دی دین د الله رب عزت. او تایید کې سورۃ نساء آیت نمبر 125 ذکر کوي ونحن، او مونږه له خاص الله لرا عابدون عبادت کوونکي. قلت تو یا پیغمبره تحاجوننا، یا جګړه کوئ مونږه سره فی الله په دین د الله تعالی کې، وهو ربنا، او حال دا چې د الله رب زمونږ هم دی، وربکم، او رب ستاسې دی. ولنا، او زمونږ دپاره اعمالنا عملونه دي، ولکم، او ستاسو دپاره اعمالکم عملونه ستاسو دي.
ونحن له مخلصون، موږ خالص الله لرا اخلاص کوونکي یو.